سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا دورہ خراسان دورہ تفسیر 2020 اتم درس دے. سورتونو منی بحث نمخ کے تقریب الاذہان لپارا یو سو درسون دی چې منگا خپل اغا هدف ته ورسو. آغا مقدمات یا تقریبات دی اغی اتم درس دا. دین مخ کے پوم درس کے منگ دا خبر اکڑا چھے علماء یہود او علماء نصارا زمون چکم کتابو کتاب اللہ من اعاظم شاعر اللہ چاولا شرع لرلا احادیث صحیحہ، دویم شرع لرلا آثار صحابہ، او دریم شرع لرلا ائمہ مجتہدین دی ظاہر روایہ عبارات، او سلورم شرع سوال سوکالا دی علماء راسخین فی العلم امت اجابت عبارات چه د کوم علاقہ مذاہب اربعہ سواد اعظم سردا. خو علماء یہود او علماء نصارا زمنگ دا متن متین کتاب اللہ دے شروحات و نکٹ کا، چونکہ دا کتاب تا اللہ پاک عربی جامع غستول دا نو دو داوی چه دا کتاب پا عربی کے دے او عربی زانتا ڈکشنری لری. اس پا دی نزدی وقت کے یو سو مجلسونو کے سو مفکرین موقت لا چاگو ہم دیر آزادانہ لغہ عربیہ نکار اخلی او ناشنا خبری کئی چاگا نا پا اول شرع کی دی، نا پا دویم شرع کی دی، نا پا دریم شرع کی دی، او نا پا سلورم شرع کی دی. بیا ما پاغی پس تحقیق شروع کو چه دا خبره دوتا سنگ دا سرا ورسیدا. بیا میں ناسا پاوکتل چه پا یوزے کے دی غلام احمد پرویز تفسیر پروت دے، او آغا غلام احمد پرویز چکمو آغا ددی خبری داغیو خود مستغربو او دغاو، بلکہ ددین ہم زیاد بدترو. نو آغا دی قرآن پاک لغہ عربیہ نا بیکارا غستاو دی ہر اصطلاح یعنی پورا دینی گڑوڑ کڑے دیو. دا کار دی غلام احمد پرویز دا دی ابتدا نہ دا کڑے، دا دی ابتدا علماء یہود او علماء نصارا یعنی المستشرقون علماء مستشرقین دا کار کر دے. خو پا دی شلمی صدی اواخرو کے یا پا دی شلمی صدی کے دا مستشرقین کامیاب اشلا چه دو دیر یو لوی جماعت دی امت اجابت نه دی مستغربین تیار کا. مستغربین هم
او اوس مستغربات هم دا مستغرباتو معامله زیاته خطرناکه ده دا ډیره پیچیده ده په دې به زه اشارتاً په دې دوره کې بحثونه کوم ځای په ځای اشارات به کومه آداب و خیال به هم ساتو نو گذشته درس کې ما دا ووی چې د دې متن متین د آخري کتاب چې من عازم شعر الله دی دا څلور شری لري دې ته د رسېدو دا څلور لوی شاهراونه دي دینا ما سوا چې نورې څه خبرې دي هغه به بیا آخر درجه کې اخلو هغه لغه عربیه ده ولې پیغمبر د لغه عربیه اعتبار نه دی کړی او حضرت ابو بکر و عمر د عرب العربه او د عربیت اعتبار نه دی کړی او دا ائمه مجتهدینو په عربیت نه پوهېدله دا څوارلس سوه کاله چې کوم علماو د دې قرآن شرح کړی ده دا دو په تفسیري کړی دی دو په څلورمه درجه کل من الثاني بشرط الاول په شرط سره دو په عربیت نه پیدا ته نوې راغې راپسې دې ټولو نه د اعتماد اوچت که صحابو نه د اعتماد اوچت که د مجتهدینو نه د اعتماد اوچت که د څوارلس سوه کاله د سواد اعظم راسخین فی العلم نه د اعتماد اوچت که دجاله دا کار یې موږ سره وکړو او ما تاسو ته دا ووی چې په جزیرة العرب کې اول مستغرب ناصر الدین البانی دی د اول وار په اول شرح کړ دی او په اول شرح کې شک پیدا کړ دی بیا د آخري کس چې کوم دی دا قرضاوي دی چې اوس په دې وخت کې قطر کې دی او دی امام علماء جهان دی علماء جهان دې ځان له امام جوړ کړ دی اوس دلته کې یو اداره نوې کولاوه کړې ده دا دومره خون خرابه چې ده وکړه په جزیرة العرب او خراسان کې اوس یو اداره جوړه کړې ده جامعة الوسطیة والتجدید او ځان له لقب ورکړ دی چې زه د شلمې صدۍ مجدد یم سبحان الله د شکل ته وګوره د مجدد کېدو ته وګوره خپې په قبر کې ځوړندې دي د حالاتو ته تاسو وګورئ د فتوو ته تاسو وګورئ او هغه نورې پردې تر ننه اوچتومه نو په شلمې صدۍ کې یو ډېر لوی مخدوش او مشکوک نصاب تیار شو د مستشرقینو په اشاراتو باندې او ډېر لوی لوی ډاکټران په دې عنوان را پیدا شو مولا خو ځان ته نه وایي ډاکټر وایي ډېر لوی لوی ډاکټران پیدا شول چې هغو د دې دین تعبیر او تشریح غلط وکړه دیني تعبیر او تشریح غلط کړه او دا خبره مو اورئ چې زمونږ دا ځان ته چې سلفیان وي یو سلفیان هغه دي چې هغه قدیم سلفیان دي چې امام ابو الحسن الاشعری او امام ابو منصور ماتوریدی ته کافر او مشرک نه وي نو دغه سلفیان خو ډېر پخوانه را روان دي د امام احمد ابن حنبل یا دغه شانتې خلکو سره وابسته دا خلک دی دغه خو محترم دي دا سواد اعظم خلق دی د امت اجابت راسخین دي او ځنې دا جدید سلفیان دي نو دوی کې به فرق کوو قدیم سلفیه جدید سلفیه چې دا فرق هم په ذهن کې نه وي نو بیا مطالعه هم ګډه وډه ده په خبره به پوهېږو نه هسې به کتابونه کته کوو بره کوو قدیم سلفیه جدا دي علامت ما وښوده چې قدیم سلفیه
د علم کلام چې کوم زمونږ ائمه دي هغو ته د کفر او د اشراکات نسبت نه کوي بلکې استادي شاګردي نسبت لري او جدید سلفیاتو ته برای راست کافر او مشرک وي ابوالحسن الاشعري چې ته نوم یې واخلې د دوی به داسې راو پړسېږي لکه دجال چې پړسېږي ابو منصور ماتوریدي نوم چې واخلې نو دوی به داسې پوکې به پکې ډک شي کوڅه به د خپل د پوکړۍ نه ډکه کړي غور به ورته ولګي دا جدید سلفیه دي او دا علما یهود او نصارا پیدا کړ دي او د دې اوس په دې 2020 او 19 اواخرو کې د دې اعتراف په خپل وشا ان دا موږ نه ویو په خپل اعتراف وشا په خپل دوی اعتراف وکړو یو خدا روانه د مستشرقینو چې کوم زمونږ د دین تعبیر او تشریح غلطه کړه دای د سلفیانو په لاس وکړه اکابر بدنامه کړه صحابه بدنامه کړه اوس د دې تفصیل تاسو په خپل وګورئ چې دوی څنګه صحابه بیا بدنامه کړه ائمه مجتهدین څنګه بدنامه کړه او علماء ربانیین د مذاهب اربعه څنګه بدنامه کتابونو ډکتی ترنه چې بیا ته ضرورت ته بیا به ته حوالی هم درکو هغه نصاب به ته مو خيو دا کتابچه به ته خيو دا اور چې په ګډه کړ دی دا او دویم د کار لپاره مستشرقینو اخوانیان استعمال کړه قطب سے بھی استعمال کا حسن البنا سے بھی استعمال کا بیا استاد مودودی سے بھی استعمال کړه دا کسانی استعمال کړه الکه دو خزان ته سادات وي سید قطب سید مودودی دا خزان ته سادات وي خودو نه دا غلطي وشله یا خو عمدن خو موږ نشو ویلی چې عمدن بشي خو خطأن بشي خطا شي وي هغه به ورته داسې یو قصه ښودلي چې یاره دا اسلام داسې برازي کې تاسو دا لار اختیار کړئ چې ټول نه مخکې دا صحابه والوځوئ بیا دا ائمه مجتهدین والوځوئ بیا دا 1400 کاله د مراسخین فی العلم علماو اهانت وکړئ دا تصوف د سر نه کفر وګرځوئ بس بیا به اسلام په دنیا کې غالب شي ستاسو حکومتونه به راشي تاسو به د جهان خلفا جوړ شئ کیدای شي دا فکر یې ورته ورکړي دو په دغه فکر باندې دوکه شي دا خو به د دو د مشرانو نه آیا خو دا مړه دي د دو نه تپوس کول پکار دي چې حضرت صاحب ته د کم دی نه دوکه شی چا دوکه کړی خو دو دوکه شله دا خبره ډېر په غور سره واورئ جزیرة العرب زمونږ مرکز دی کومه خبره چې د هغه ځای نه راوچتېږي هر کس هغې ته د تقدس په نظر ګوري ما د نن نه 10 کاله مخکې چې دغه عربو چې کوم ابو جهل عتبه شیبه ولید نم بدتر دي او په دغه عربو کې ښه خلک هم دی لیکن ما د دغه بدو خلکو چې د ابو جهل الوادو د عتبه او د شیبه او د ولید الوادو مخالفت وکړه نو مولیانو ما ته وی چې د عربو مخالفت مه کوه ما یې لکه زه د عربو مخالفت نه کوم لیونی خو نه یم خدای بندګانو تحقیق کوئ عربو کې خو ډېر ښه ګلان دي او زمونږ د سر تاج دي او د پیغمبر علیه السلام د نسب خلق دی او په دین غیرت خوري زه څنګه دی ته دا خبره مه کوه زه د ابو جهل خلاف یم د ابو جهل ذاتګانو خلاف یم زه د عتبه او د شیبه او د ولید ذاتګانو خلاف یم زه څنګه د دغه خلاف یم چې کومو د دغه خلکو زامنو ایمان راوړ دی هغو ته خو زه رضی الله تعالی عنه وایم دو خلاف یم زه چې دو د حرم بې عزتي کوي د اعظم شاعر الله بې عزتي کوي د هغې په وجه به په دنیا کې تکویني او تشریعي عذابونه راځي بیا به موږ هم خرابېږو نو ځان بچ کولو له شور کومه ان تر دې چې د دې خاورې جاهل مشرکانو ماته ووایي چې ډایرکټ مشرکان دي چې یاره دی د عربو مخالفت کوي پروپاګنډې ته وګوره
داسې خبیث خلق دی. ما زه د عربو مخالفت نه کوم، د دې هغه خلکو مخالفت کوم چې دا د اعاظم شاعر الله اهانت کوي. د دو مخالف یم، خدای یو دی که دو سره ملګرتیا وکړه. نو کله چې دا 1919 کې خلافت عثمانیه ماته شله او دا شیشه د شریف حسین دا ترک دمره نر خلک و او غیرتي خلک و چې دوی چې یاره یو ترک په مرکز کې مشر نه دی جوړېدل پکار، موږ ترکان خو وروسته مسلمان شیو. نو د مرکز مشر به داسې یو کس جوړ کړو چې هغه سید یا آغای هاشمي او عزتمند دي، چې د خدای الله جل جلاله رانه خفه نه شي، اله العالمین رانه خفه نه شي. دا خدای دی خدای دا. نو د هغه د دغه خبرو مو خیال ساتل پکار دي. نو هغه دغه شریف حسین جو که نه جوړولی نو نشم جوړولی، یو بل کس به یو ترک به جوړ کړی، یو غیرتي ترک به وي چې دغه د مرکز امیر یې. خو هغه راولګېده، دی جوړ که د خیانت وکړو. فرنګیانو ده ته ووایي، فرنګیانو شریف حسین ته دا فلسفه ورکړه ته یې بیا وګوره، دا نورې کیسې مه ګوره، ته دې خبرې پسې کځان. شریف حسین د فرنګیانو فلاسفه دا خبره وکړه، یهود و نصارا علماء مستشرقین دا خبره وکړه چې که تا د خلافت عثمانیه نه چې دا ترک دي وحشیان دي دونه د بغاوت وکړه، نو دا مرکز ستا په نوم کوو منګه، دا به مرکز به ستایي، بیا ته په دې باندې حکومت کوي. هغه سوچ وکړو چې یاره دا خو ډېره ښه خبره ده، زه هره خبره د خلافت عثمانیه نه تپوس کوم نو بیا خو به مستقل ځم او کیدای شي بیا دنیا غټ شم ولې چې په مرکز کې یم، نو په هغې کې دننه دا اور بل شه. دې غړې نه د علي سعود هغو تیار کړه، د سعود او سعود الواد چې به دا سړی اوس تښتي دې ځای نه، یعنې شریف حسین خو موږ دا چل ورته جوړ کړ دی، دی به دې ځای نه تښتي، خو دا ځای ته به تاسو راځئ او تاسو سره مو معاهدات دي. دا کمې خبرې چې زه کوم په ذمه دارۍ سره کوم او په ثبوتونو سره یې کوم، او که چاته بیا د دې ثبوتونه پکاري بیا به هغه ته ورکم هم، او زیات ځان نه دي بربنډول پکار. خلک به راسره خاندي ټولو سره، څه خراج خوارج دي او څه روافظ دي، ټول امت مسلمه سره به دا خلک بیا خندا کوي. لذا کله چې شریف حسین بغاوت وکړ نو شریف حسین ته فرنګیانو وی چې بهی ته اوس تښته، ګنې دا بل د دې ملک د دې علاقې دا کس چې کوم دی د سعود دا ګروپ دا در پسې را روان دی او حرکت یې شروع کړ دی او دوی دې وژني، خو دغه ځای نه وتښته. نو هغه وتښتېده جو اردن ته ورسېد. چې اردن ته ورسېد وی دقل ته ودرېږه، تښته مه، ته زموږ ډېر وفادار سړی او ته ډېر لر سړی، ته ډېر بهترین سړی او دقل ته ودرېږه، زه خیر دغه ټوټه د اردن به تاله موږ راکړو. او دغه مرکز ته دغه علي سعود رالو جو دو دې راشي ولې چې د دو سره زموږ معاهدات د تا نه زیات ښه دي. دغه وخت نه بیا محمد بن عبدالوهاب نجدي، زه هغه باره کې داسې څه نه وایم، د توحید په نوم باندې هغه راولاړ شه. کله کله دا زیات موحدین چې ذات دوی دو زیات د اغیارو په لاس راځي. توحید یوې غړ نه د توحید فی العبادت دعوه خو کوي، خو بلې غړ نه اشراک فی الاطاعه کې ډوبي. نو دا خلک هم توحید فی العبادت کې خو ډېر جوختې خبرې وکړې او کیدای شي چې دا خبرې ولا هم علما یهودو ورکړي، مواد هغه فراهم کوي، او دلته کې دا نږدې وخت کې هم مواد هغه فراهم کوي. د خلکو سره خپل مواد نشته دی، ذاکر نایک سره خپل مواد نشته دی، غامیدی سره خپل مواد نشته دی،
او دا ښځه چې کومه ده دې سره خپل مواد نشته دی، دا ټول مواد د ګلاسکونه را روان دی. نو هغه وخت کې اوله مواد د توحید ډېر ښه جوخت ورکړه او د توحید په نوم باندې دغلته انقلاب راویسته او بیا په ځان کې دا جوړښت پیدا کړ چې حکومتونه بادشاهت به آل سعود کوي او د جماعتونو امامت چې دی هغه به آل شیخ کوي. نو د هغه وخت نه دا قصه ځان کې مشترکه کړه، خو فرنګیانو ورته یو بنیادي شرط دا ایښی چې تاسو به دلته کې د مذاهب اربعه مخالفت کوئ، ولې چې دا ترکان کټور حنفیان دي، که دا خلک دلته کې په تقلید او په امام جوړښت باندې ژوند وکړي نو کېدای شي چې دوی بیا سر راوچت کړي، دا ترکان را واپس شي. نو دلته نه به خو تاسو د دې تقلید او د دې امام خبرې د اجتماعیت او حنفیت او مالکیت د دې به خو تاسو زیله راوباسئ، دا به ستاسو مرکزي پروګرامي ګڼې. دا ترکان در پسې را روان دي، دا خو لیوني دي، دا په یو غاړه چې ورسم شي بیا سم دي، نو دا کار به کوئ. نو د هغه وخت نه آل سعود آل شیخ د مذاهب اربعو اهانت شروع کړ د توحید په نوم باندې، او فرنګیانو سره جوړښت پیدا کړ د توحید په نوم باندې، او د فرنګیانو غلامي اختیار کړه د توحید په نوم باندې، او فرنګیانو سره راشه درشه وکړه د توحید په نوم باندې. دغه خلک چې به ته برطانیه ته د دوی استقبالونه دلته وګوره، دا زاړه ویډیوګیان راوباسه، ډېر زاړه د هغه وخت چې د دوی علاقات مع الافرنج څنګه وو. توبه تعالی خدای 19 مراکز نه دي راکړي، ته ډوډۍ نه خورې، ستا په خېټه کې څه شی ځي؟ ته لږ سوچ وکړه، که زما خبرې در باندې بدې لګي لږ سوچ وکړه پې چې د دوی تعلقات بجای مسلمانانو ترکانو او فلانو بستانو سره، ترکانو سره خو جوزه خیروانه شله د دوی نور هم په دې مسلمانان. نو دا شیخ الهند ولې قید کا؟ دی خو هندوستانی و. د حاجي امداد الله د ولې مهاجر کا؟ عدالت ورپسې بیا کتاب ولیکه ښه. نو د هغه وخت نه د توحید په نوم باندې، دا توحید هم موږ منو، موږ هم منو، خو موږ کامل توحید منو. موږ وایو چې العبادة لله مخلصا والطاعة لله مخلصا. په سوره زمر کې به زه خبر اخلم چې دا بیا کم توحید دی چې په عبادت کې توحید دی او په اطاعت کې تو شرک دی. دا خو ډبلنګ دی، دا خو سنویت دی، دا خو بدترین اشراکات دي. نو دغه مخالفت شروع کو، بیا دا تیل راووتله، دا یو مصیبت پیدا شه، تیلو سره دا ملکونه مالدار شله. نو د آل سعود او د آل شیخو سیستم خو برطانیه قائم کړو، د دې بانیان برطانیه و، ولې چې هغه وخت کې حاکمیت د برطانیه په دنیا کې اگر چې راغونډه شوی و خو پروګرامونه د برطانیه و. بیا وروسته چې د امریکا لږه غونې ځوانۍ ته ورسېده نو دا بل تنظیم بیا د اخوانیانو دا بیا امریکای جوړ کا، او د دین یو غلط تعبیر او تشریح جدید انداز کې وکړه. دغه مستشرقین علما یهود او نصارا او دې له دغه خلک تیار کړ چې تاسو اوس داسې راځئ چې دا اسلام د لکته برکو، چې په خپله دا مسلمانان د اسلام نه نفرت شروع کړي. دا واوره بیا چې په خپله داسې کار درمنې کوو چې په خپله دا مسلمانان د اسلام نه متنفره شي، داسې فلسفه در راکوو. نو دو بیا داسې ترتیب اختیار کړ چې دا خلک را پیدا کا. حسن البنا صاحب چې خپل نسبت شیخ عبدهو ته یا رشید رضا ته یا برا جمال الدین افغانی ته کوي، دا ډېر غلط کوي.
هغه خلکو دو سره هېڅ قسم تعلق نشته. زمونږ درسونو ته هم داسې ډېر کسان راشي جاسوس 10 ورځې 20 ورځې 15 ورځې جاسوسي وکړي لاړ شي. د هغو خبره زمونږ خبره نه ده، زمونږ خبره ده، د هغوی جاسوسو. نو دو که څه لږ ډېر هغه سره ناسته پاسته کړي، دې سره داسې د هغه فکر خاوند نه دی. جمال الدین افغاني مستقل فکر لره، هغه کټر حنفي و او د هغه کتابونه ګواه دي، کتابونه یې وګوره. بیا دا بل شیخ عبدهو چې دا خو د هغه شاګرد دی، بیا رشید رضا د دو شاګرد دی. نو دا خو تفردات لري، خو سم خلک وه. او حسن البنا چې کومه فلسفه جوړه کړه، او قطب صاحب چې کومه فلسفه جوړه کړه، بیا استاد مودودي سره مخکې یا وروستو شریک شه، دا خو څه بله فلسفه وه. تو خو پوره دین تعبیر داسې یو جدید انداز کې وکړو چې یو ماډرن اسلام یې جوړ کړ ترنه، چې مغرب سره هم برابروي او مشرق سره هم برابري. او دا اوله شرع یې هم ګډوډه کړه، دویمه شرع، درېیمه شرع، څلورمه شرع، دا ټول شروحات یې ګډوډ کړه، مشکوک یې کړه. نو په جزیرة العرب مرکز کې دا دواړه برخ چې دی د مذاهبو خلاف دو حرکت ابتدا کې وکړو. دا ذهن کې کېږدی. ګورې د دې زه در سره خبرې حقایق دي، نفس الامري خبرې دي، چې دو پر شریک سره د مذاهب اربعو اهانت کړی دی. اخوانیانو خپل ځای کې خپل انداز کې لږ داسې نږدې دننه پاتې شي دي چې کسان مات کړي د مذاهبو، او دا نور خو چورلټ بار شوي دي. نو دا خلک چې زیات سلفیان شوی دی، دا په واسطه د اخوانیانو سلفیان شوی دی. نو ابتدا کې دو په شریکه باندې د دې سواد اعظم مخالفت په جزیرة العرب کې وکړه. او د دې خبرې ثبوت دې باندې به انشاءالله په دې نه وروسته چې کوم درس را روان دی، هغه درس کې به موږ په دې باندې بحث کوو. دا کومه خبره چې کوم ځای ته رسول ده چې دې نه پورته دا خبره څنګه ده، نو په دې به دا بحث کوو. سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.